وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ده سورة الحجر 85 نمبر آیات تے 50 نمبر آیات سورة الحجر. دید نمخ کے اللہ جل جلالہ صلور قسم واقعات ذکر کر. یو دا ابراہیم علیہ السلام، دا لوط علیہ السلام، دا شعیب علیہ السلام، دا صالح علیہ السلام واقعات بیان شو. و دیدنا اللہ جل جلالہ فخپل وحدانیت باندے یو بل دلیل فرمائی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. اللہ فرمائی چې دا منگا دا اسمانونا او دا ازمکی او سچ دا دوانو پر درمیان کی دی دا دا حق دا کارکول دا پارا پیدا کردی دی. حق نا مراد دا اللہ جل جلالہ وحدانیت تے چې دا اللہ دا یوالی دا پارا منگ دا عرصہ پیدا کردی دی. یا دا حق نا مراد عدل دے، برابر والے دے. اللہ فرمائی منگ دا اسمانونا او دا ازمکی او دا سچی دوانو با درمیان کی دی دا منگ دا عدل دا پارا پیدا کردی دی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او بے شکا قیامت چھ دے دا خو خام خارا روان دے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ پست اعراض ہو کا دا دینا خ اعراض بہترین اعراض دے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ صفحہ ستا ویلی کی گی، صفحہ ویلی کی گی اعراض کول ہوتا او هغه اعراض چې د الله جل جلاله د رضا دپاره وي هغې ته ویل کېږي صفحه. د الله جل جلاله د رضا دپاره د چا نه اعراض کول. بعض مفسرین امام مجاهد او امام قتاده رحمت الله علیهم فرمایي دا آیات دا جهاد پا آیاتونو سره منسوخ شوی دی. چې کله آیات دا جهاد نازل شنو دا آیات منسوخ شو. بعضی فرمایي چې نه صلح منسوخ کې دی کې د نبی علیه السلام حسن اخلاق طرف ته اشاره ده چې ته د دوی سره د ښو اخلاقو مظاهره وکړه. دی تاسو باندې ظلمونه کړی دي نو د ظلم بدله په ښه اخلاقو سره ورکړه. دوی تاسو ویستلی وی تاسو یې اوس مه وباسئ، معافي ورته وکړئ. ان ربک هو الخلاق العلیم. دا د ان الساعة لآتیة دپاره علت دی چې بېشکه رب ستا هو الخلاق هغه پیدا کوونکی دی، العلیم هغه ته پوهه ده، اته پته ده، اته علم دی چې قیامت به کله راځي. د دې علم چاته دی؟ الله ته دی. ولقد آتیناک 7 من المثانی. الله فرمای البته تحقیق من درکړي دي تا ته 7 من المثانی وہ چې بار بار لوستل کېږي. والقرآن العظیم او قرآن لوی. د دې په آیات مبارک کې ګڼ اقوال چې دي نه دا راغلي دي، لیکن مشهور قول دا دی چې دې نه مراد سوره فاتحه ده. کله چې نبی علیه السلام ډېر زیات غمجن شو، دې باندې خبرو سره خفه شو، نو الله جل جلاله د تسلی لپاره وفرمایل چې پیغمبره تا ته خو موږ د ټولو نه لوی نعمت چې دی نه دا درکړی دی، او هغه لوی نعمت څه دی؟ هغه سورة الفاتحه ده.
سوره فاتحه د 7 مثانی ویل کیږي دا ولی 7 وی وتا او فاتحه کې وو آیاتونه دي دیو جنا وتا 7 وی او مثانی دا په معنی د ثنا سره دي دعا سره دي او فاتحه مشتمل دی په دعا باندې دیو جنا وتا 7 مثانی وی یا مثانی د تسنیه نه دي دوباره تکرار سره نو پدې کې تکرار وي د حروف په اعتبار سره هم پکې تکرار دی لکه ایاک او ایاک دو پیرا دی الرحمن الرحیم دو پیرا دی الصراط الصراط دو پیرا پکې راغلي دي نو حروف تکرار هم پکې دویم دا د نزول په اعتبار سره هم دې کې تکرار دی دا یو بیره په مکه کې فاتحه نازله شوې وه او دا چې کله نازلېده نو د دې سره اویا زره فرشتې چې دي نو دا راغلي او دویمه دا چې دا په مدینه کې نازله شوې وه نو د نازلې په نزول کې هم تکرار دی په دې اعتبار سره ورته مثاني وایي یا ورته د مصلینو په اعتبار سره وایي چې هر مونځ کوونکي دا بار بار چې دی نو دا لولي مونځ کوونکي بار بار لولي یا د قرات په اعتبار سره پکې تکرار دی چې د دې قرات چې دی نو دا بار بار کېږي نو دې وجې نه دې ته مثاني وایي 7 ورته وایي ځکه چې په دې کې اووه آیاتونه دي او مثاني ورته څه وایي چې دې کې تکرار وي نو څلورو اعتبار سره دې کې تکرار دی یو په دې اعتبار سره چې دا نه حروفو کې تکرار دی الرحمن الرحیم ایاک ایاک صراط او صراط یا په اعتبار د نزول سره به کې تکرار دی چې دوه پیرې نازله شوې وه او یا په اعتبار د مصلین سره د مونځ کوونکي بار بار وایي یا په اعتبار د قرات سره چې قرات د دې بار بار په هر رکعت کې چې دی نو د دې قرات کېږي خړومبنو دو کې د دې قرات کول دا واجب دي او په اخري دوو کې د دې قرات د فرض په اخري دوو کې د دې قرات کول دا چې دین سنت دي بیا چې امام نه سره رستو ولاړ وي نو امام نه چې رستو ولاړ نه بیا فاتحه نه وایي ولې حدیث کې راځي من کان له امام فقراءه الامام له قراءه قرات د امام د مقتدی د فارسی دین قرات بهرحال وایاتونه دي او په دې څلورو اعتبار سره دې ته 7 مثانی ویل دي والقران العظیم او قران لوی د دین مراد کوچري دا ټول قران شي دواړه اعتبار ټول قران هم دغه شي او یاد نو دې کې د علم په اصطلاح کې وی عتب د خاص د عام د په خاص او یاد نه مراد فاتحه ده مراد تینا فاتحه ده چې فاتحه ته هم قران عظیم جدي نو دا ویل کېږي دوه نومونه ذکر شو یو 7 مثانی دویم القران العظیم دا دوه نومونه فاتحه ته چې دینو دا ویل کېږي الله فرمای وما خلقنا السماوات والارض او من ندی پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وما بینهما او سچ دې په درمیان کې دي الا بالحق مگر په حق کار کول د پاره وان الساعه بشک قیامت لآتیه خامخارات کړي فاصفح الصفح الجميل بستيراز غردن خيستيراز ان ربك بشک ربستا هو الخلاق هغه پیدا کون کړي العلیم وهده ولقد آتيناك البتا تحقيق من درکړې تا ته 7 من المثاني بود دوبارنا یا دعانا والقران العظيم والقران العظيم درک الله دې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة